خصال د منافق علامې خویونه عادتونه. اول روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې څلور شیان دي چې په چا کې څلور سره موجود و نو دغه انسان خالص منافق ده، او که په چا کې یو خوی د دغه څلورو خویو موجود و نو په دغه سړي کې یو خوی د منافقت موجود ده، خالص منافق نه ده تر هغه وخته پورې چې تر څو دغه خوی پرېږدي، دغه عادت پرېږدي. هغه څلور خویونه چې دي، یو دا چې خبرې کې درواغ وایي، دوم دا چې چا سره معاهده وکړي بیا غدر ورسره کوي، دریم دا چې د چا سره وعده وکړي بیرته مخالفت کوي، څلورم دا چې چا سره جنګ چې پوچ و رد ډېر وي کنځاوې ډېرې کوي. اوس که دا څلور سره په چا کې موجود نو دا خالص منافق ده، او که یو خوی پکې موجود نو یو خوی د نفاق ده پکې. دا اول روایت کې څلور شیان ذکر شو. دوم روایت کې پیغمبر علیه السلام علامې د منافق درې دي چې خبرې کې درواغ وایي، چې وعده وکړي مخالفت کوي، چې دته څوک امانت شی کېږدي دی بیا خیانت کېږي. د بل روایت کې ځینې د علامو د منافق نه دا درې شیان دي چې خبرې کې درواغ وایي، چې وعده وکړي مخالفت کوي، چې څوک امانت شی ورته کېږدي دی خیانت وکړي. او دا نور دوه کې دا چې اگر که لمونځ هم کې روژه هم نیسي دعوا هم دا لري چې زه مسلمان یم، خو بیا هم دغه منافق ویلی کېږي. اوس دلته څو خبرې. اول خبره ده چې د اول روایت نه معلوم شو چې څلور علامې د منافقت دي، او د دوم روایت نه معلومیږي چې درې علامې د منافقت دي. او مبتدا او خبر چې معرفه وي افاده هم د حصر کوي. نو څلور دي که درې، او که سړی بیا وایي حساب کې سره تر دغه ډېرې دي. اوس اول روایت ته وګورئ چې څلور علامې وښوې، په هغه څلور علامو کې چې خبرې کې درواغ وي، یو چې معاهده وکړي مثلا د کفارو سره جنګبندي وکړي معاهده وکړي بیا غدر کې، دوه چې وعده وکړي مخالفت کې، درې چې جنګ شي کنځاوې ډېرې کې، څلور. په دا بل روایت کې اذا حدث کذب هغه خبره پکې راوګرځېده چې خبرې کې درواغ وي، دا خو مشترکه شوه. و اذا وعد اخلف هغه هم کې مشترکه شوه، خو و اذا اؤتمن خانه دا بیا زایده شوه. نو پنځه شوه که نه شوه؟ څلور خو په اول روایت کې و، په دا نورو روایتو کې دوه هغه دوه مکرر شوه، خو یو زاید بیا په دغه کې د امانت کې خیانت ذکر شوه. نو بیا مجموعه علامې د منافق پنځه شوې. د دغه اسانه جواب دریم روایت. په دریم روایت من علامات المنافق حصر نه ده مراد، ځینې د علامې دي، نو نورې دې وي، ځینې دا دي. یا جواب دا ده چې عدد اقل نفی د عدد اکثر نه راولي، یا جواب دا ده چې دا د قبیلې د زیادت په العلم نه دی. نبی علیه السلام ته خدای پاک یو وخت کې د منافق درې علامې ورپېژندلې وې، هلته یې درې بیان کړي. بیا چې خدای پاک د منافقت نور زائد علامې ور وښوي، بیا هلته زائد نور بیان کړي دي. دا خو د دغه لږو ډېر په منځ کې تطبیق. دومه خبر دا چې دا علامې د منافق وښول شوې، دغه نن سبا په ټولو مسلمانانو کې شته که نشته؟ تقریبا اکثره مسلمانان دروغ هم تر ویلی کېږي، په امانت کې هم خیانت تر کېږي، په وعده کې مخالفت تر کېږي. هلته وایي چې دا د منافق علامې دي، او د منافق ځای خو جهنم ده. په جهنم کې هم هغه لاندې لاندې ځای ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، هغه سخت ځای د جهنم کې د منافقینو ده. او دلته چې وګورو اصول د اهل سنت والجماعت دا ګناوې دي. په ګناه سړی کافر کېږي، منافق خو کافر وي، مؤبد په جهنم کې وي. درواغ ویل ګناه ده، خیانت کول ګناه ده، کنځاوې کول ګناه دی. په ګناه یې داسې منافق ورته ویلې، او منافق خو د همیش دپاره په جهنم کې وي، خو د جهنم نه نشي وتی. نو د دغه نه جواب دا ده نفاق دوه قسمه ده. یو نفاق عقیدوي
یو نفاق عملی، نفاق عقیدوي چې په زړه کې کفر وي، په خوله اسلام وي. د یغو سزا جهنم دائمي، په جهنم کې اغلان لاندې طبقه ده. یو نفاق عملی ده چې په عمل کې مشابه وي د منافق سره، تشبیهي. سبا سبق کې به ان شاء الله بخاري شریف کې یا بل ورځ به اول طرف کې راشي، کفرون دون کفرین، شرکون دون شرکین، ظلمون دون ظلمین، نفاقون دون نفاقین. دغه نفاق عملی مراد ده، نفاق عقیدوي نه ده مراد. یعنی دغه خویونه د منافق دي. اوس نو چې مسلمان کې دا راغله، دغه هم په دا خوی کې مشابه شو د منافق سره.